یو بهترینه دعا ده او دا ډیره یو مجربه دعا ده او ډیره اثرناکه دعا ده. دا د هرې بیمارۍ دپاره یو بهترین علاج هم دی. تر دې پورې چې ستا په دې سر باندې درد راشي او ته دا دعا ووایې، د الله په توفیق سره به الله تعالی شفا درکوي. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې په بنو امیه کې بعضې مکاناتو کې ما یو بکسه وموندله، خو دغه بکسه دا د دې سپینو زرو نه جوړه شوې وه، بهر نه ورته یوه تاله وهلی شوې وه، خو دغه تاله دا د سرو زرو نه جوړه شوې وه. خو بیا په دې باندې لیکلی شوي وو چې په دې کې یوه دعا ده او دا د هرې بیمارۍ دپاره یو بهترین علاج دی. امام شافعي رحمه الله دغه بکسه کولاو کړه، په هغې کې دننه دغه یوه دعا وه. امام شافعي رحمه الله وایي چې کله ما دا دعا وویله نو د دې نه پس زه ډاکټر ته محتاجه شوی نه یم، زه ډاکټر له نه یم تللی د علاج دپاره، تر دې چې د چا په سر هم درد راشي او دا دعا ووایي نو الله تعالی به ولې شفا ورکوي. په دې بکسه کې چې کومه دعا وه نو هغه دا وه چې بسم الله الرحمن الرحیم وبسم الله وبالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسكن أيها الوجع سكنتك بالذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسكن أيها الوجع سكنتك بالذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.